الصلاة عماد الدین حدیث شریف کې راځي که نه لمونځ د دین څه ده ستنې ده دې کې عمود لیکل د عمود عماد یوه معنا ده ټیک شو الصلاة عمود الدین قال الله تعالی الله ربی کریم فرمایی یا بنی اقیم الصلاة لقمان سره خپل بچی تیل شي مونځ قایم کا ای ادیها بارکانها و واجباتها بخشوع سرکان واجبات سنن ارچنه بعد سره د خشوع خضوع ادا کوه لقد قص الله علینا د دې معنی څنګه دی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کتابا فرض دل شي موقوتا بر وخت خپل وخت کې د ټول وخت راګیر دي کنه مصباحین لکه څونه وخت داخل شي له وخت وطن پرې تصویر منځ متعین کړي کتاب موقوت نه دو خو نه ده کنه کتاب موقوت شتل شي خپل وخت نه بهر نه کیږي لکه د ټول وخت کې جزء اول نه تر جزء اخر پرې بس دا وخت شو کنه نور به انتظامی طور باندې وخت مقرر شي هغه به ځون ته خبره تاسو مقرر نه کی کنه به جامع څو مخره څو ورسته به د جماعت ول تنظیم خرابېږي د ځان ته خبره ده به صحیح ده مختصي ولقد قص الله علينا في كتابه العزيز سير الصالحين ونصائح الحكماء من عباده المؤمنين سالة تعالی د نیکو خلقو ول ژوند نصایح بیان کړي دي حتی تكون نبراسا لنا ومنهجا في حياة الناس ژوند کې مو د پاره یو چراغ وګرځي ليسلك الطريق المستقيم سیده لار باندې وچلیږي ويعرف الطريق الموصل الى رب العالمين فتسلم لهم امور دینهم و دنیاهم چې دغه شیان سړي زده شي د دین او د دنیا ول کورنه سالم پاتې شي لیسلکو طریقه دې سمانه لیسلکو چې لاړ شي په سالک تل شي مرید سي سالک سیده لارې باندې تلون که سالک چې تل شي د سیده لارې باندې تلون کې تل شي خلکونه شمرت خسته سالک نه نسبه سالک لا پس چاته وای بس هغه پرې خان دي سالک یو سلک ته حالانکه سالک خو یلی د شی په طریقه المسلوک روان په مسلوکه طریقه ونه سنت چشتل شي سنت پیغمبر اسلام استن استنانا الطريقه المسلوکه فی الدین څو ګربنیزی هغه ته سالک نه شو سالک پر خلق خوان دي سالک خو یلی د شی سنت مطابق وي صحیح ومن خلال سورة لقمان التي نحن بصدد الاستفادة من الدروس والعبر التي يتضمنها چې د سورې لقمان په سورې لقمان کې تو ګوري چې مو د استفادې کې لګیا یو کنه به صدد منه په باری کې کنه چې دا دروس یې برنو مفیدی خلشي ولا د صورت متضمن دی او کې قامت الصلاه خبراته ولا دل على ذلك من قول تعالی دین زیات بن رسول نور ببل څه وتا او بار کون کا شی پیدا کیږي د منځ په باری کې عدل چشتل شي اسم تفضیل دا کنه دلیل زیات تبلغی دلالت دته کوي یا بنی اقیم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابك ولنا مع هذه الوصية العظيمة عدة وقفات دغه وصیت سره سره څوري نور مرحله متشتو سلک سړه ځکه و درېږي سوچ فکر نه کور وخلی الوقفة الاولى لنكن على علم ويقين پدید مخپوي شو أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر افترضه الله على هذه الأمة شعائر کې ډېر شیون دي کنه یور کې انداغه د امر بالمعروف شعائر نشانی دي کنه دین ولا لوی نشانی دین ور باندې موقوف وي ستنی وي دین لپاره یور کې د دعوت تبلیغ ولا ذمہداری د دادی امت باندې فرض امر بالمعروف کنه امر بالمعروف نهي عن المنکر دی به مختلفی درجی دي کنه څوک څه درجی کې کوي څوک به څه درجی کې کوي او د امر بالمعروف ډیره عامه شو بعد دي کې دعوت تبلیغ داخل د سیاست اسلامیه اور کې داخل د جهاد اور کې داخل ځکه امر بالمعروف نه یعنی المنکر ده کنه درس او تدریس اور کې داخل ده نه امر بالمعروف شو عام شای شو دي کې شخونه دي نه په صحیح ده تصوف وخنقه ولکم شون دي داور کې داخل شو طریقه وشريعة الطريقة والسلوكية سيشوى وجعله شعارها الذي تعرف به
څه دا د دې امت دپاره شعار ده بس ښه که نه امر بالمعروف نهي عن المنکر او وسام الذي تفخر به دا د امت دپاره یو لوی طری امتیاز ده ښه څه دې باندې امت فخر کوي فخر مطلب دی څه لوی شی ده بس الله تعالی څه فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس دا آیت څوک یې مونږ یعنې ته دعوت تبلیغ ولا چې یای ته وایې چې د همدو په باره کې نازل شوه ده چې بیا ګورې که نه مجاهدین بیانوي ټولو نه اول چې بیان کې هم بینبر کې هم دی کنتم خیر امة اخرجت للناس چې سیاست میدان کې څوک ګوري علما خبره کې ول بنده کې کنتم خیر امة اخرجت للناس اوس په دې ځای کې ځان پوهېږه دا ډېره اهمه خبره ده همدا چې بیا خانقاه ته لاړ شي که نه هلته کې څکله اولنی بیان څه واورې څوک غټ علما راشي که نه کنتم خیر امة اخرجت للناس د خلکو پیدې ته وبسل شي هغه بیا څه کوي هلته خره سره یې که څنګه خرجت للناس غوا دي که نه خلکو زړونو طهارت کوي للناس عام خلکو ته خطاب ده للناس بس ټول خلک ورکې داخل دي کومې درجې وله څومره مراحلو وله خال دي د ادنه نه تر اعلی پورې که نه ټول ورکې داخل دي چې ته څه طریقې سره پایده رسول شي څه طریقې سره لکه بل ځای کې قرآن لکه قرآن هدل للناس هدایت د عامو خلکو دپاره نو څه ودلیدو د ویل دا ایتار سړی تلاوت کې تو ته ویل نشي صرف دا خدمات له دا خو صرف دعوت تبلیغ ولې لکه څنګه ته جهاد کې څه بیان کې دعوت تبلیغ ولې د ځنه پوینه نه پوهه کسان ډایرکټ دي زدا خو موږ ته ویل شي چې دا صرف دعوت تبلیغ مبارک کې مودي کې سوچو موږ دا سبق ملو شي دا آیات ټول خلکو مبارک دي نه ویل ټول مبارک دا زکه چې کنتم خیر امه تاسو خو امت څه دی واجنه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اوس ته ونیلو چې دا غټ شعار د دې امت لپاره هم دي کې جهاد داخل ځکه مجاهدین بیني بلی بیني 15 شپږ شوې دي کنه او خو اساسي ورکه 15 شوې دي کنه اسلام دا ورکه بیني د آیات امر بالمعروف ځکه چې د ټول شن په دې باندې شامل دي کنه که دعوت تبلیغ ولا لګیا د نه څه د لګیا خو داسې خو نه شي سبزی لګه شنه خلی او څه کله زیړه شي بیا ما خلی دا خبر نه کوي چاته هرې بلډینګ کې چونه ډېر لګېدلې هغه بیا ما خلی کېدو کوي دا خبر نه کوي دین خبرې کوي منې کوي دا خشیانت ته ښایي همدا شي څورو شوبو ته لاړ شه همدا خبره ورکې وي نور چې نه ورځکې ځکه ورکې شامل دي وتؤمنون بالله په دې حال کې چې تاسو دا کارونه کوئ ښه چې ایمان مو وي دي ځنه کمکلانونه دا خبر ورسې چې وګوره امر بالمعروف دومره هم دي که نه ځنه تبلیغانې چې وګوره ایمان یې ترېنه ورسته ذکر کړی څه حماقت شو دا داسې خبره چې نه کوي معنی دا چې د امر بالمعروف نه یعنې منکر وکړي په ایمان حالت کې که ایمان نه وي بیا خو نه کېږي که دا مطلب وي چې ایمان نه مخکې امر بالمعروف دي نه هغه نه بعد ایمان راوړل دي نه ده شی د سوچ کړی خو دا مطلب نه ده بل هو خاص صفات المؤمنین بلکې دي کې خاص صفات وشعارهم الذي به يعرفون صحیح شوه وإلى الله به يتقربون دي په ذریعه باندې نږدې کېږي الله ته که نه څنګه الله تعالی څه فرمایي قال الله تعالى مصداقا لذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض څه شی کوي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بل إن هذه الصفة العظيمة والعبادة الرفيعة هي مما مدح به سيد الخلق وعرف حتى في الديانات السابقة المبشرة به چې دا خو هغه لویه خبره ده که نه چې دې د وجې نه د پیغمبر لسان صفت شوي دي په نورو دینونو کې هم څنګه الله تعالی څه فرمایي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هغه کسان نه صحابه در چې د نبي امي اتباع کوي د څوک دي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل چې یهودو نصارا ته پته د په کتاب کې دا خبره شته چې داسې نبي وي او داسې امت وي او دا طریقه وي هغه څه طریقه ده الذین یتبعون هغه طریقه ده او د نبي او د څه به کوي یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات حلال شان بوله بینی یحل معنی دا نه ده چې حرام شانونه للی باذن الله صحیح شوه خواسته الاعراف فأمة هذا شعارها وهذه صفة أفرادها وهذا الوسام الذي عرف به نبيها بس دا تر امتیاز ده کنه یو غټه نشانه ده سید لکه چاته تاج بیج څه ولګي وسام وتیل شي وسام بیج تیل شي تاسو وربني ولګي پته لګي کنه د پلاس دي دا څوک دي فوجي شو دا پلانای شو دا نن بعیده د شي مو د لپاره وسام چې شته د امت د لپاره عمل بالمعروف نهي عن المنکر نور امتونو کې دا شی ډېر نه و کنه ځکه دینونه یې ضایع شو
فأكرم بها من أمة وأكرم بهم من مجتمع من مجتمعين فأكرم بها من أمة وأكرم بهم من مجتمع چی تیل شي مجتمعين دي كمجتمعين مجتمع آیل شي مجتمع آیل شي مجتمع جمع کړی شوی سوسایټي تیل شي یعنی ټول انبیاو کې دا امت رخص کړ د ټولو نه امتونو کې امتونه غي پیدا کړي و کنه تینا اته ورېدل نه دي چې داود علیه السلام په کې چهره ډېره پړه کېدله او امت محمدیه په کې خصوصي امتیاز ولو او موسی علیه السلام ته خیال نه و چې وګدو ها انظر الى هذا الافق قد اسود چې دا وګوره د څومره علاقه تک تور دومره ډېر ښه دا به څوک وي چې دا به تا ته درکولی شي بیا نورو که دا امت محمدیه ده صحیح شو مجتمع د هغونه خاص کړی شوی فإن الله اختار لنا هذا الطريق فلا منة لنا أن عملنا بها ولا راد لعقوبة الله عنا إن نحن تخلينا عنه کدی کې مو غوا کړه کنه کوتې مو کبه مو خدای عذاب څوک نشي لري کول مونږ نه الوقفة الثانية لنعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة إذا قام به البعض سقط عن الباقين دا خبر ورکیا ستل پکار دی خاکنه یو دا چې امر بالمعروف مونږ ټول امت کوو لګیا یو کنه یو دای کنه خصوصي شوباب ولا جوړي امر بالمعروف د پاره لکه قران کې شته کنه ولتکم منکم امه يدعون الى الخير یامرنا بالمعروف ولتکم امه نور کې خاص غاب جوړای شوبه سیده نور یا شوبه خاصه شامل دي ته صدقه شوبه بس د کار کې نور بني خدای پاک ته پوښتنه کوي قیامت راځي څنګه لکه اوس دا د تبلیغ ولا کسان لا گیا دي کنه تبلیغ دنه کې کسي واخ شوبه شته ده اوس کوم ګور کې نشلار بړو کې نشلار بس د تاسو نه کېږي مونږ نه ولي ځکه چې بس دلته به د نور شان نه کوو څه دلته قرآن کې کریم کې دا هم یی کنه چې تاسو کې دیوا پر کلار رشي دین د پرولې تفقه فی الدین هغه پوی اصله کې براشي د قوم دی او یری د پوی به څوک سلی علما طلبه به سلی کنه هم د جهاد د پر به بیلی فرایز متواجدی ورابطو مرابطه مټینګه ساتل د کی سرحد او حفاظت وکړه لعلکم تفلحون فلاح په مدي کې دي صحیح شو هم د شته نور تنظیمات ولا خبري مت قران کریم نه معلومیږي خيو ګروه بوله جوړه غشتا ده بس الحمدلله علماء جوړ کړی ټیک شو واذا را الانسان منکرا وعلم عنه ولم ينكر فانه آثم کیسړه ګناګوري کنه منی کوي تنه نه څوک د ګناګار شو مخالف لنص رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مخالف شو چې من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم او دې کې تیلی کنه څه فليغيره بيده نه څه مراد ده فليغيره بيده نه دا مراد ده کنه چې وا ګناه کیږي تا ولا طاقت وي د بمانه کې خا کنه کا طاقت نه به ته منې کول شي منه کوي د دې کې د ته کې شي تکلیف میلاو شي وزلته کې یو کار کیږي کنه تا خلاف راوځي نه د سره پراش نه د سره قوت ش څنګه منې کوي چا به ځان وهل غواړي کا څنګه خبره وکوي صحیح د صرف خبره ده بس در باندې او په غیر بيده کې څه داخلي چې طاقت وسره شنو شوکت سي ده کنه به اعلی درجه نظام الحزب څه کوي نظام الحزب نظام الحزب به سمبلول شي احتساب کوي خلکونه احتساب څوک کول شي وړ خلک کوي نو سغاټ قوت ور سره وي اول حدیث دی نبی اسلام دي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جابرین دی څنګه جائر مطلب څه په خلی سره خبره کې دا بس ها کنه خدا شوا کنه فیل لم سدی په بلسانه زکه ته ویلو کنه کتا سره د مرغه نه به نشي کول به ما کو الول به کړه وتأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم دې ته فکر وکم من را منکم منکرا فهي حوزي کی ګور منکرا یې کنه فهي مسؤلیت الفرد والمجتمع كل واحد منا مسؤول په یوازې باندې تا مسؤلیت نه ته پوس کیږي ټولې د معاشره نه ته پوس کیږي یو کار کیږي څوک د سینې سوال کیږي نه کیږي ذکرا كان ام انثى حسب وسع واستطاعته فاتق الله عبد الله هذا أمر مولاك وهذه وصية رسولك وحبيبك فالمدير في إدارته والمسؤول في عمله والوزير في وزارته والإمام في مسجد والمعلم في فصله وكل فرد في حي ومسكنه وسوقه والأب في بيته ومع أبنائه وأهله
دې چې هر سړی مسؤول شو بس صحیح ده شوبې دې ته ټولې وښودلې عالم نه به د مخالي تپوس معلم نه به تپوس کېږي که نه درس فصل کې ستا په متعلق شي دا څنګه سبق کنې پوهېدي که نه پوهېدي چې نه پوهېدي دا به د نقص دا کتاب دې به د نظمره کېږي او څومره دې چا ته توجه ورکوله څومره دې نه ورکوله په درس کې که نه امتیاز خو دې نه کولو ډېر همدا شی ته بې اصولۍ خو دې نه کوله یا راتللی ناوخت ناوخت څه شي ته راځي یا تقریر دې په درس کې دومره اوږد تقریر وکړو چې بچی دې پوهول نه و بلکې خپل علم دې اجاړ کول و نو بیا خو دا ښه خبره نه شو خلکو باندې روب چول غواړي که څنګه که خلک پوهول غواړي ماشومانو باندې روب مه اچوه خدای بنده لږ لږ وله ښایه دومره چې هضم یې کړي دومره ډېرې وله مه اچوه چرګې خو نه دي چې دومره دانې دې وله رنمبار کړي چې جوجرې وشلېږي فلا تبخلوا على انفسكم بالتقرب الى الله بإحياء هذه الشعيرة چې ځان باندې بخل مه کوئ چېرته ښه کارونه وکئ څنګه شعر دې سبق وایه صحیح بات خاوز تسي الوقفة الثانية ميل صحیح شوه